چې په دې مقدس مکه الله جل فرمایي یو سیس داسې نشته دی چې د هغې خزانې زموږ سره موجود نه وي. الله وایي څه شي ستا د په نظر راځي او څه نه راځي. څومره په دې ځمکه کې الله جل فرمایي شیزونه دي د دې ټولو زموږ سره خزانې الله جل فرمایي موجود دي. او داسې خزانې چې د الله جل شانه په دغه خزانو کې کمی هم نه راځي، یو ذره برابر کمی پکې نشي راتلی. د هغې علماو مختلف مثالونه ذکر کړي دي. یو مثال داسې ذکر کوي چې لکه سمندر د اوبه څومره ډېرې دي، د سمندر د اوبه څومره ډېرې دي، دې ته یو سړی د ګنډلې د ستن ورښکته کي او د ګنډلې د ستن راوچتې کي او د سر پسې څه معمولي شي نو بنښتي، ځکه هغه ستن خویي نه، هغې پسې اوبه خویږي نه پسې پاتې کېږي. دومره اوبه به پسې ونښلي چې ایله به په نظر باندې به هم نه راځي، لږې معمولي او ذره اوبه به پسې نښتي. خو علما ذکر کوي چې بیا هم د دې سمندر په اوبو کې کمی راغلی، یو ذره پسې نښتي دي اوبو د ستن پسې د اوبو، خو بیا هم پکې یو ذره کمی پکې راغلی او د الله جل شانه په علم په خزانو کې چې دی کمی نه راځي. د الله جل شانه داسې خزانې دي چې د سمندر په د اوبو کې د ستنې په هغه ګنده کېدو باندې هم چې دی لږ کمی راغی، د الله جل شانه په خزانو کې کمی نشي راتلی. او دویم مثال علما داسې ذکر کوي چې دا ټول انسانیت چې دی دا په یو میدان کې راجمع شي، دا ټول انسانان په یو میدان کې راجمع شي او د الله جل شانه غوښتنه وکړي د خپل خواهش مطابق، یعنی چې څومره د خواهش د خپل خواهش مطابق د الله جل شانه وغواړي. لکه خواهش دام دی، یو کس پکې دا سوال وکړي چې الله ماته دا غرونه رسولو کې، دا یو سوال دی، یو خواهش دی. یو کس پکې دا خواهش کولی شي الله ماته دا ټوله ځمکه درسترو کې. دغه شان انسانان دا ټول راجمع شي او د خپل خواهش مطابق وغواړي. نو دې کې علما دوه جواب ذکر کوي. یو د الله جل شانه علم، هغه طرف ته اشاره کوي چې د الله جل شانه علم دومره زیات دی، د الله جل شانه علم دومره دی چې دا ټول انسانان دې په یو ځای باندې خپل خواهش مطابق غواړي. د دې ټولو د حالاتو نه خبر دی، دې ټولو چې څومره څه وغوښتل دا ټول د الله جل شانه په علم کې دي چې د پلان کې کس دا غوښتی دی، د پلان کې کس دا غوښتی دی، دا ټول ورته معلوم دي. او دویم دا چې د الله جل شانه خدای چې د دومره ده، د الله جل شانه خزانې دومره ډېرې دي که دا ټول انسانان چې څنګه د خپل خواهش مطابق وغواړي او الله جل شانه د هغې د خواهش مطابق ورکړي هم، چې څنګه یې وغواړي هغه شان یې ورکړي هم، نو د الله جل شانه په خزانو کې یو ذره کمی نشي راتلی. الله جل شانه داسې ذات دی، د الله جل شانه داسې خزانه